الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمدلله مونږ د قرآن کریم درې سورتونه ولوستل، سوره فاتحه، سوره بقره او سوره آل عمران. الله تعالی دې مونږ تاسو ته په هغې باندې پوهه او بیا د عمل کولو توفیق راکړي. اوس به مونږ سورة نساء شروع کوو. الله تعالی دې د وینا مونږ ته اسانه کړي. الله دې مونږ ذهنونه زمونږ سینې دې کلاو کړي. الله تعالی دې مونږ ته د قرآن باندې پوهه او د عمل کولو توفیق راکړي. آمین آمین. الله مونږ د هر شر نه بچ کړي د قرآن کریم ذریعه سره. شیطان چې کوم وسوسې اچوي، کوم حسد او کینه او کوم مشکلات جوړي، الله تعالی مونږ د شیطان او د نفس د شر نه بچ کا. آمین آمین. سوره نساء هم مدنی سورت ته، مخکینی سورت سره رابط ادا ده چې پاغه کې هم اخر کې د تقوا ذکر او په دې کې هم ابتدا کې د تقوا ذکر ده. د احد نه بعد د په مدینه کې یتیمانان جنکیان پاتې شوې، میراثونو معامله جوړه شو او خاندانونه نوي جوړم شول، ځکه چې التنه مکې نه خلک راغلل او دلته د مدینه اوسیدونکو. نو الله تعالی د مسلمانانو تربیت کوي، دي ته عائلی زندگی، خاندانی زندگی خای په دې صورت کې په سوره نساء کې، چې تاسو په خپلو کې رشتې څنګه جوړې ساتئ، یتیمانانو سره به څه سلوک کوئ، میراث به څنګه تقسیموئ او تربیت ته د مسلمانانو. نو دی وجنه په دې کې معاشرتی زندگی الله تعالی خای. او دې صورت نوم نساء، خود نساء وای زنانه ته، او دا د زنانو ډېر لوی عزت ته چې په ټول قرآن کریم کې یو نوم د زنانو دی چې هغه نساء دی. هغه دا د صورت نساء دغه په نوم باندې دی، په سړو په نوم باندې صورت نشته. دا ډېر عزت الله تعالی دوی ته ورکړی، ځکه چې دوی سره په معاشره کې به زیاتې کېدو، ظلم به کېدو، خرڅولې به، حلالولې به، مړکولې به، ژوندۍ به خښولې، حقونه به نه ورکول. نو الله تعالی د دوی ډېر زیات عزت کړی دی. نو دی وجنه په دې صورت کې د ښځې او د خاوند په خپلو کې جوړه او بیا د ښځې حیثیت ښودلی دی، خاص کر چې ښځه راغلی چېرته نه ده او تاسو خپلو کې جوړ شوي څنګه یئ، تاسو څوک یئ، تاسو سړي څوک یئ، تاسو ښځې څوک یئ. تاسو له ښه توجه سره په دې بنیاد باندې دا صورت اوریدل شروع کړئ، انشاءالله تاسو به ډېر زیات اسانه سره پوهیږئ. الماني سره انشاءالله زه کوشش کوم چې وښودلی شم. الله تعالی دې ماته توفیق راکړي او موږ تاسو ټولو ته د قرآن باندې پوهه او بیا د عمل کولو توفیق راکړي. الله فرمایي یا ایها الناس، ای خلکو، ټولو خلکو ته خطاب دی، مسلمان، کافر، مشرک، منافق او عیسائی، یهودي وغیره ټول. اتقو، او یریږئ، یعنی او یریږئ، د ګناه نه ځان بچ کړئ. ربکم، رب د تاسو، الذي هغه ذات ته، خلقکم چې پیدا کړي یې تاسو، من نفس واحده، د یو کس نه، یو نفس نه چې هغه آدم علیه السلام. نو تاسو وایئ کې یو شانتي یئ. وخلقا، او پیدا یې کړله، منها د هغه نفس نه، هغه کس نه، زوجها جوړه د هغې، یعنی حوا علیه السلام. وبث منهما، او بیا یې خواره کړل د دې دواړو نه، رجالا سړي، کثیره ډېر، ونساء او زنانه. نو تاسو وایئ کې یو شانتي یئ. مور و پلار مو یو دی او په مور و پلار کې میم فرق نشته. آدم علیه السلام الله تعالی جوړ کو په خپل لاس باندې، د هغې نه بیا حوا پیدا وکړله. نو حوا چېرته نه راغله، ښځه چېرته نه راغله، خو سړي نه ده. نو فرق به کې څه پاتې شو؟ فرق صرف د معاشرې د تیرولو زندگی دپاره یو ته یو ډیوټي الله ورکړه، بل ته بله ذمہ داري الله ته ورکړه. دی خو یو انسان، یا ایها الناس، خطاب هم الله تعالی د ناس په نوم کړی دی. ای انسانانو، زنانه یې یو که نارینه یې، انسانان یې تاسو پیدا شوي دي یو ځای نه یئ، ایک یو سړي نه پیدا شوي یئ. هغه ښځه هغه نه پیدا ده، د هغه دواړو ښځې د خاوند چې یو ځای نه پیدا دي، د هغې نه تاسو په نتیجې کې پیدا یئ. نو فرق خو نه دی پاتې شوی. د الله په نسبت باندې د ښځې او د خاوند فرق ما تاسو ته مخکې ویلی نشته. صرف معاشرتي زندگی کې د مشرولي او د کشرولي او د ذمہ داریانو فرق دی.
ذمہ داریانو فرق دی چې یو به یو کار کوي دا بل به بل کار کوي دا نو الله فرمایي تاسو کې خو فرق نشته، تاسو خو یو شانتي یې. نو هغه ښځه چې حوا علیه السلام الله تعالی د آدم علیه السلام د پختۍ نه پیدا وکړه، د چپې پختۍ نه، د چپ اړخ نه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ښځه د انسان د پختۍ نه پیدا شوې ده او پختۍ کږه وي نو د ښځې خوی هم کوږ وي، نو د دې کوږوالي سره به ګزاره کوئ. که زور کوئ نو ماتیږي، نو ماتول خو نه دی جایز، نو د کوږوالي نه به تاسو فایده اخلئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو بهرحال تاسو یو انسان نه پیدا شوي یی او بیا هغه نه بیبي او بیا هغه نه تاسو ټول. واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه، الذي الله هغه ذات ته تساءلون چې تاسو سوال کوئ د یو بل نه به په هغې سره، والارحام او د رشتو. د دې دوه مطلبونه دي. یو مطلب دا دی چې تاسو کله یو بل نه رشتې غواړئ نو بیا د الله حواله ورکوئ، وسیله ورکوئ د خدای دپاره او الله دپاره، او دا وکړه ما سره رشته وکړه، ما ته خپلوالي وکړه. نو چې کله رشته وکړي خور لور درکړي نو بیا پیغورونه ورکوه، سختي کوه او زیاتیانې کوه او حقونه ما ورکوه. دا تاسو څه کوئ؟ داسې تاسو مغه الله په نوم باندې غواړئ او بیا ورسره زیاتې کوئ. دویمه معنا دنه هم ډېره مزیداره ده، هغه دا ده چې تاسو ځان بچ کړئ د رشتو د کټ کولو نه. والارحام تړلی دی اتقوا الله مخکینی آیت سره، آیت مخکینی حصې سره چې الله نه ویریږئ، رشتې مه کټ کوئ، صله رحمي وکړئ په خپلو کې یو بل سره دا رشتې مضبوطی کوي. صله رحمي، رشتې تړل، د دې ډېر زیات فضایل دي په حدیثو کې، ډېر زیات فضایل دي. په همدې قرآن کریم کې هم مخکې سورت بقرې کې هم تیر شوي دي، آل عمران کې هم تیر شوي دي، دلته هم دي، مخکې هم دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاری شریف حدیث دی چې رحم د رحمان نه وتلی دی. رحم یوټرس کوم ځای کې چې ماشوم پیدا کیږي، الله تعالی رحم ته وویلی چې ته ما په خپل نوم باندې پیدا کړی، زه رحمان یم او ته رحیم یې. څوک چې تا کټ کوي زه به کټ کومه، څوک چې تا ماتوي زه به ماتومه. پښتو کې لکه مونږ وایو چې تا سر څوک وایي زه به سر وهمه. بخاري شریف حدیث ته ده. دا دومره خطرناکه خبره ده د رشتې کټ کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تاسو کې چې څوک غواړي چې زما د رزق زیات دي، زما د عمر کې برکت واچولی شي، هغه د خپلو کې خپلوالي پالي، صله رحمي دې کوي. دا هم د مسلم شریف او د بخاري شریف حدیث ته. بل حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمایي، دا هم د بخاري شریف حدیث ته، چې څوک خپلوالي کټ کوي الله به جنت ته نه بوځي. د ته قاطع وایي خپلوالي چې کټ کوي الله تعالی به جنت ته نه بوځي. همدغه رنګ یو ور رحم فریاد وکړو الله تعالی ته چې ما به کټ کوي د خلک، الله تعالی ورته وفرمایل تاسو چې کټ کې زه به کټ کوم، ځکه ته ما په خپل نوم باندې پیدا کړی، زه رحمان یم او ته رحیم یې. الله تعالی دې موږ تاسو د رشتې د کټ کولو نه بچ کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې باره کې ډېر زیاته حدیث دي. صدقې ورکوونکي ته الله تعالی فرمایي چې څوک صدقه ورکړي غریب ته نو یو اجر دی، خو چې که خپلوانو ته ورکړي نو د دوه اجرونه دي، ځکه چې یو د صله رحمي اجر دی، بلې د صدقې اجر دی. نو بهرحال چونکې مخکې احکامات د صله رحمي دي، د خاندانونو دي، د جوړښت دي، د ورونو، خویندې، ښځې، خاوند، بچو، یتیمانانو، رشتو، نو دې وجې نه اول کې خطبې کې اول هغه تمهید کې الله تعالی ذهن جوړوي. ان الله بشک الله تعالی کان دی علیکم په تاسو باندې رقیبا نگهبان. الله ستاسو ټول عمل ګوري یو شینه الله خبر ده چې ته خواخي سره څنګه تعلق ساتي، انګور سره څنګه تعلق ساتي، لور سره د یو تعلق، انګور سره بل تعلق، او خواخي سره یو تعلق، مور سره بل تعلق. دا د ټولو تعلقات زموږ ډېر عجیبه دي، ډېر عجیبه دي. حالان کې د رشتې د خواخي خر سره د ښځې دپاره ډېره نږدې وي. بهرحال دا یو بیل تفصیل دی، چېرته مکمل او شي دې باره کې زما درسونه هم شته دي د رشتو او د خاص کر د خواخي او د سخر او د انګور باره کې. الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوي کې اوس تاسو معنی زده کوي. یا ایها الناس اے خلکو، اتقوا یریږئ، تاسو یریږئ ربکم د خپل ربنا، الذي د هغه ربنا، ان تاسو رب هغه ذات ته، خلقکم چې تاسو پیدا کړي یې، من نفس واحده د یو کسنا، وخلق او پیدا کړل منها د هغې نه، زوجها بیبي د هغې، جوړه د هغې یعنی بیبي د هغې، یعنی حوا علیه السلام، وبث او خوارې کړل منهما د دې دواړو نه، د آدم او د حوا علیهم السلام نه، رجالا سړي، کثیرا ډېر، ونساء او زنانا. واتقوا الله ویریږئ د الله نه، الذي الله غزات تساءلون چې تاسو سوال کوئ د یو بل نه، به په هغې سره، والارحام او د رشتو د ماتولو نه ځان بچ کئ. ان الله بشک الله تعالی کان دی علیکم په تاسو باندې رقیبا نگهبان.